السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو او د ماشوم تلاوت کړی دی او یقینا ډیر ښایسته تلاوت یې کړی دی ماشاءالله سمحه دې کړی دی که نه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نو که خیر هم کله مونږ تاسو د ماشومانو د ګډه مړه ګورو که نه دغه انشاءالله فلمونه ګورو ډرامې مامې ګورو که نه نو تاسو به تاسو ومنمه چې تاسو زما سره دومره مینه محبت وکړئ چې د الله کلام دا کټ ماشوم وای دا به څنګه ښکلی اواز وي دا به څومره ښکلی خوند کوي چې ورکوټه ماشوم او هغه دومره ایج کې الحمدلله د قرآن مجید په ښایسته طریقې سره په ښایسته اواز سره د قرآن مجید تلاوت کول دومره ډېر نه دی ویلی ملګرو لږې ویلی دی په ما باندې ډېر ښایسته ولګېدو مې راشه دا دې ملګرو ته وښایه چې لکه دا د کور تربیت دی یو ماشوم د هغې د کور ډسپلین دا د مور او پلار په ذریعې سره برابرېږي نو ملګرو ټوله وجه د څه کېدی شي ټوله وجه د کور د ډسپلین چې کله د مور او پلار د بچي سره د هغې د قرآن مجید سره او د هغې د تربیت سره شوق یې که نه د مور او پلار نو هغې نه خود به خود دغه ماشوم چې دی دغه دینداره جوړېدی شي دغه ماشوم دغه تهجد ګزاره جوړېدی شي دغه ماشوم دا خو په مثال کې د نرۍ لښتې دی چې کم طرف ته تاوخي دغه ماشوم نه به هغه انسان جوړېږي ته په دې باندې په مثال کې په مدرسه کې داخل کړه دې نه به عالم جوړ شي په یونیورسټۍ کالج کې داخل کړه دې نه به افسر جوړ شي ډاکټر به جوړ شي انجینیر به جوړ شي نو خود به خود دا ماشومان چې دا ټیک کېږي دا د مور او پلار تربیت د وجې نه نو په دې ویډیو کې زما دا پیغام دی چې خپل ماشومان ته تربیت ورکړئ او داسې تربیت ورکړئ لکه څنګه چې دې ماشوم له مور او پلار ورکړی دی او دې ماشوم له الله نو ښایسته اواز ورکړی دی